محترمونو څنګه چې په انسان باندې د الله جل شانه د احکاماتو اطاعت او تابعداري لازمه ده دغه شان د باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري هم ځکه قران کریم په مختلفو ځایونو کې الله جل شانه د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت حکم فرمایلی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے د ایمان خاوندانو تاسو حکم منئ د الله او حکم منئ د رسول د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي نو کچرته صرف د الله تعالی اطاعت کافی بیا په دوی تمرا ډیر آیاتونه اطیعوا الله واطیعوا الرسول مستقل ذکر کې دي معلومه شو چې مؤمنانو باندې د الله جل شانه د اطاعت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت هم مستقلا فرض ده ولذلك الله جل شانه د اتباع نکو او نافرمانی کوونکو د فارا سخت وعدنا ذکر کړی دي فرمایي قل اطیعوا الله والرسول قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اے پیغمبر تدوی تو آیا تاسو حکم منی د الله او د رسول پس کچې تاسو مخواړوي بشک الله جل شانه کافران خوخی انکار کوونکی نه خوخی بل فرمایي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا او کسوک د الله تعالی او د رسول فرمانی وکړي نو بشکا شو فقار گمراهی سرا ارشاد فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې تاسو تصدر کوي هغه واخلې او تاسو چې تاسو نکړي دا غینا منشي بل آیات کې الله جل شانه دا فرمایي مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع الله سوچدا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کړي یعنی دا خبر ومني بشک د الله اطاعت کړو یعنی دا الله خبره ومن الله پس که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي او دا احکام مني گویا هغه د الله اطاعت کوي او که څوک د رسول الله اطاعت نه کوي او دا احکام نه مخاړوي گویا د الله تعالی اطاعت دې نه کوي د الله تعالی اطاعت نه کول فقار گمراهی دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ځان خبر نه کوي بلکې دا ورته د الله د طرف نه وحی شوی ذکر الله قران کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا پیغمبر د خپل خواهش نه خبر نه کوي بلکې دوی هر خبره وحیدا چې په دوی نازل شوی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل شانه وینا دا اگر چې د مری یعنی د جبه مبارکه الله صلی الله علیه وسلم نراوتی معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم شی حکم وکړي یا د کوم شی نام منع وکړي نو امت باندې دا غیر منل فرض دي او د دې خلاف کول جائز نه دي د مسلم شریف حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم سشنچی زتاسو منکرم تاسو دا غین ځان بچو ساتي او دا شی چې زتاسو ته حکم کړم څومره مو چې طاقت وي تاسو کوي یعنی د خپل طاقت موافق عمل کوي